بالونه زما په لاس کې درې باله دي او دوه لاسونه دي. تاسو ګورئ دا بالونه څو شو او دا څو شو، ټول څو بالونه زما په لاس کې. یا الله ته پکې خیر واچوي. څو مې ته لرې کړل؟ دوه مې ته لرې کړل. یو پاتې شو، بال پاتې شو که څه پاتې شو؟ وګورئ سپین کاغذ دی. لاس خالي دی، ترک خالي دی، دا ترک خالي دی. تاسو نه مخامخ پوکیا ولا ټول شریکه ورکوي. یا الله ته پکې خیر واچوي. پیسې مو خپلې جوړو دا خو د مېلې دپاره د شکر دپاره راځو مېلې ته. ستاسو خوښي دا طریقه ورته ښیم، خپل نمبر ورته ورکوم. وګورئ کوم خواړی دوستانو د دې ټریک باره کې ډېرو ملګرو ما نه معلومات هم کولو چې دا ټریک څنګه کیږي او دا کم ځای کې کیږي او دا ملاویږي څنګه. ډېر زما وروڼه ما سره رابطه باندې وو چې دا ټریک موږ له یو ځل دوباره وښایئ. نو راغلي وو کاکا سره ملاو شو او کاکا ته مو وویل چې د دې ټریک حوالې سره زموږ د کتونکو ملګرو له دې کې ستا لپاره به زه څو ټریکونه وکړم. تاسو لږ په غور سره زما د ټریکونو ته غوږ کېږدئ او لږ نظر کې واخلئ. سړی سسپینډ کې اچوي، سوچ وکړئ چې بھائی څه طریقې سره کېږي او څه طریقې سره نه کېږي. که فرض کا کوم سړي بیا دا ټیکس وخت دي خپل نمبر ورکومه، په دې نمبر ما سره رابطه کوئ. هغې نه به تاسو ټیکس پې کېږي او ښودی کېږي به. په لاس کې دا زما په لاس کې تاسو وینئ چې داسې یو عام کاغذونه دي. سړی ګوري، یو سړی اعتراض کولی شي باقاعده به یې ماته وایي چې بھائی دا چک کوئ، چکن دپاره راکئ. چک کرورا چک کرورا داسې چک کوئ. څه شی زما په لاس کې وګورئ سپین کاغذ دی. یو بل خوا ګوره که نه ازیا چک کرورا دا څه شی دي؟ واټه واپس زما په لاس کې لاندې سم ونیسه ډکومه. دا لاس خالي دی، دا لاس خالي دی، ترک خالي دی، دا ترک خالي دی. تاسو نه مخامخ پوکیا ولا ټول شریکه ورکوي. یا الله ته پکې خیر واچوي. پیسې مو خپلې جوړو دا خو د مېلې دپاره د شکر دپاره راځو مېلې ته. ستاسو خوښي دا طریقه ورته ښیم، خپل نمبر ورته ورکوم. وګورئ کوم خواړی کیمرا ده. ها کیمرا ده. هغه ودرېږه نه ودرېږه نه. دا ما کېښودو. تاسو خپلې ډبې کې ما ته مخامخ وینئ. دا صفا دي، سګرټو ډبې دی. دې ته ګورئ وروره څه شی دي پکې ټولو ته ښکاري. دا ما دا لاس هم ښکاري. تاسو وګورئ دا لاس هم وینئ، دا هم وینئ، سګرټ بیا وینئ. دا سګرټ دې ما لرې کړل، دا خالي دی. خالي دی وروره. تاسو په جمع آواز راکئ. سګرټ په کوم لاس کې دي؟ دا لاس هم ښودی شي، دا هم ښودی شي. سګرټ ورک شو که په دې کې دي؟ سګرټ ښودی شي. دما وروره دې څو بارونو ته ګورئ. صبر وکړه. څو بارونه دي؟ په جمع آواز راکئ. کوم یو ته راوالم؟ دا ته راوالم. دې ته ګورئ ښکاره دلته کې ده یو راواله لاس دې خوا ته ونیسه. دې ته آواز وکړه ویې زر راووړه. مه کوه. یا الله ته پکې خیر واچوي. وګوره چک که حواله غورځوه مه کنه نو. څو چک وروره لاس وپړغوئ. دا زما په لاس کې یو میجر کارډ دی. چا سره بال پیلي خپل نمبر پې ولیکئ، انسټ پې ولیکه، هسې انسټ پې ولیکه. یو انسټ یې پې ولیکله، ما نه ده کتلې. چک کوئ کار یې ده. دا انسټ په دې کې ما ورکړله. ګورئ ورته دې له چې ته اواز ورکړې ستا دا انصاف تا بس په خپله درمنډوئ. که نه منې ستاسو نه مخامخ اواز وکړې راوځه مه کوه. چک که دا اگر چا په ګاري به 50 روپۍ طریقه ښیم دا اوس ورکوم ښه
د تاشونه دا زما په لاس کې یو تاش دی خو ماشومان دا سوچ ونه کوي چې موږ به هم پیدا کوو ښه صرف دا زموږ کار دی او دا نه جوارۍ والا دی چک کوي شاهرخ خان په باچا فلم کې هم کړی دی څه شی دا تاش دی دې خوا هم تاش دی او دې خوا هم تاش دی خو جوارۍ والا سیسټم نه دی ښه وروره چک کوي ستاسو نه مخامخ تاسې چک کوئ بالکل صفاګت صفا تاش دی صفا ګټه نه ده صفا پلشته سم لږ شان توی خوی دی یا الله ته پکې خیر واچ چلو او چاړ راواله مالال کا چاړ راواله مالال کا اے چاړ راواله مالال کا چاړ راواله مالال کا او د جدای خبر مکوړ میچوینا زه د چا سترګو خوړما او چاړ راواله مالال کا چاړ راواله یاد ساتئ وروته شي پاڼې دي ښه څوک زده کول غواړئ راځئ ښه د دې قیمت څو وایي چې زده د دې قیمت دی 400 روپۍ طریقې یې ښیم ښه دې ته ګورئ یا الله ته پکې خیر واچئ څه شری به وروره خالی کاپي ده داسې متخایه داسې متخایه چلو د انډیان یو څو کسان سره شاهرخ خانه راوغواړه یا الله ته پکې خیر واچئ د دې قیمت دی 100 روپۍ کم سړي ته پکاري اواز کولی شئ دا ورکوم باقاعده چکا دې کې څو ګیټۍ ښکاري تاسو سره وروره یو ګیټۍ ده یو خالي کور دی لاس صفا دي دا ډبې دلته بند دی لاندې نه بند دی چک کوئ وروره صحیح دی څو ګیټۍ پکې وي داسې ورته ښایه شوق ورته که نه منئ ستاسو نه مخامخ د دې قیمت 150 دی ښه بل د کم یو شو نه ما چس نه تاسو جنډا یادوله رومان دې کې دا میجک پاټون والا وایا وایا خبره کوه سره به کسی چې په لاس کې دي څنګه رېګم سودا ورکړه دا زما په لاس کې سور رومیان دی دا یو عام ګیم د خلکو باندې خرڅوم چاته پکاري وایه رومیان مې ګیم د خلکو باندې خرڅوم چاته پکاري وایه رومیان مې څه وروره لاس کې دی لاس مکمل خودی شي ښه باقاعده صفا لاس به ورته ښایي داسې دی د لاس صفایي دا طریقه ښیم ښه باقاعده دا رومیان دی او دغه خالي دغه دی بس دی یو ګیلاس والا ګم هغه په دې وخت کې نه کېږي ګران دی دا داګې والا یا الله ته پکې خیر واچې دې ته وایي ورولو خانه که نه باندې ستاسو نه مخامخ دا اگر چا پکاري قیمت یې 250 روپۍ دی دا داسې به پرېوځي او داسې پرېوځي دا ولې ولاړ دی وروره ولې ولاړ دی لاس مې دې لرې کړو وایه بلکل خبره هم صحیح ده لکه نظر د ټولو صحیح دی ستاسو ټولو نظر دې وخت کې بند شو په حکم د خدای ودرېږه په حکم د الله پلار دپاره لږ کوشه مور دپاره د خلکو لپاره کوشه خلکو لپاره د ګونیانو لپاره کوشه نه کوزېږي د ښځې لپاره معمولي شانتې کوشه بس بیا پکې برېک نه اخلي انشاءالله را روانې هفتې لپاره به تاسو له ما ښکلي ټمونه راوړي او د دې نه بعد به ښایسته شو تاسو ته پلی کوم او ښیم برته والسلام او جزاک الله دا داګه پاتې شو و د دې بیا بشي بس د دې مه بندوه د دې ویډیو مقصد دا نه دی چې ستاسو ټایم مونږ ضایع کوو یا د ډېرو
ډیرو مرګرو په دې باندې موږ ته ریکویسټ کړو چې دا شی موږ له دوباره وښایي او د دې نمبر عمر شاته یونوي د دې نمبر هم در سره شو کوم او دای سره چې څوک رابطه کوي دای سره هولسیل ریټ باندې د مال هم ملاویږي ښکته لګونی سره دای سره هولسیل ریټ باندې د مال ملاویږي چې څوک ته غشتل غواړي هم دای سره رابطه کول غواړي صحیح ده او نور د دې باره کې څه وایي زما نمبر دی 0342 ځان سره ولیکئ 0342 9780 869 نمبر دی ابراهیم نوم دی څه قسم سودا پکاري کم قسم ریټ او ریټ کې هم گزاره کومه سودا به ته ډېره ملاویږي السلام دا